ته کوم شی راځي مسله بیان کو ته کوم شاله. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. که زما دا ویډیو ماشومان ګوري یا زنانه ګوري نو عاجزانه درخواست کوم چې ماشومان او زنانه دا ویډیو مو ګوري یا څوک فیملی کې ناسي زما د आवाज اوري نو هغه د پاره هم زه ریکوست کوم چې تاسو که فیملی کې ناسي دا ویډیو مو ګوري دا ځان له وګورئ. کوم خلک کوم ملګري چې په مشزنۍ کې مبتلا دي یعنی خپل شهوت د لاس په ذریعه سره پوره کوي دا غي زه تاسو ته دومره نقصانات بیانوم چې دا نقصانات زه تاسو ته بیان کم ان شاء الله آینده به تاسو دا غلطي چره هم نه کوي. تاسو بچره هم دې طرف ته مایل نشئ چې تاسو مشزنی وکي یا تاسو د لاس په ذریعه سره تاسو خپل شهوت پوره کوي قطعا به تاسو دا کار ونه کوي. نو دومره نقصانات تیر دي چې تاسو دا نقصانات واورئ نو تاسو بخپل دا پرې دی کنه یو سړی وای یاره بعضې خلک دسي د دې یو نشه ده بعضې خلک دسي چې هغه وایي یاره مونږ له دې نه اوړېدل مونږ ته ډېر مشکل دي نو د هغې به زه تاسو ته یو مختصر شان علاج هم وښیم چې تاسو به داسې څنګه پرېږدئ څنګه به تاسو له دې نه اوړئ د دغې یو څو علاجونه دي هغه کتابونو ښودلي دي نو هغه به هم زه تاسو ته ذکر کړم. خو نقصان یې زه تاسو ته ذکر کوم چې اولنی غټ نقصان زمونږ دپاره انتهایی غټ نقصان د دې څه دی انتهایی غټ نقصان دا دی وروره چې رب العالمین پې خفه کیږي الله پې خفه کیږي د دې نه بل غټ نقصان شته چې الله پاک زمونږ نه خفی په دنیا کې مونږ ګرځو زمونږ نه الله خفی د دې نه بل غټ نقصان شته نو غټ نقصان دا دی چې الله رب العالمین دا پې زمونږ او ستاسو نه خفه کیږي نو چې په یو کار رب العالمین خفه کیږي نو ولې هغه کار زه کومه. بله خبره دا خلک ویره وایي زما په زړه مې ساړوبي راځي په سر مې بوج راځي زړه راته کچه کچه کیږي چې یو ګڼې له ورشم هلته مې زړه خفه کیږي زړه مې درزیږي که نه په سر مې بوج دی ټینشن ډپریشن وایي دې ته دا چې څوک دا کار کوي که نه دې مشزنۍ د لاس په زنا سره چې موږ ته مشزني وایو د لاس سره شهوت پوره کول دې کې چې څوک مبتلا وي که نه هغه سړی ذهني بیماریږي دې ته ډپریشن ټینشن لګي ذهني ستړیوالی دې سړي ته لګي. نمبر 3 نقصان ته به سستی به یې تا کي ته به چرته هم داسې به نه یي چې یاره ته به مطلب ایکټیو یې او کار کې به ته ایکټیو یې ته به ټایم په ټایم ته کار کولی شي نه ته به سست یې تا کې به سستي ته به وایې چې چرته پروت وی چرته اوده وی یو کار د سړی وي دا به د باندې بوجي نه به شي کولی دې ته وایي سستي د سستي به د پکې راځي عبادت به نه شي کولی مونځ به نه شي کولی مونځ به د باندې بوجي ذکر اذکار به د باندې بوجي دا سستي ده سستي تا کې به سستي راځي صحیح ده. بل څلورم نقصان یې دا ده چې ته به د واده قابل پاتې نه شي ځکه څوک چې دا کار کوي که نه د لاس په ذریعې خپل شهوت پوره کوي قطعا دا سړی دا د واده قابل نه شي پاتې کېدی. بیا د ښځې چې کوم حقوق دی هغه حقوق په احسنې طریقې سره په صحیح طریقې سره هغه ته نشي ادا کولی چې نشي ادا کولی نو څومره لوی نقصان دی. بله خبره دا ده چې ستا اعصاب نه دي اعصاب به دې ډیلی ستا به اعصابو کمزوري اعصاب به دې کمزوري تا ته سړی یو خبره وکړي که نه چېره مطلب یې لکه ته به एकदम بس اعصاب به دې کمزوري دغه به ته به اعصابي کمزوري تا کې به وي تا کې به او بله خبره بل نقصان دا دی چې ستا د ملا درد نه دی د ملا درد به دي ته په جوانۍ کې خو ډېر زر به تا ته د ملا بیماري ولګي ته به د ملې بیمارې ستا ملا نه ده دا به درد کوي همیشه ته چې چېرته کې مطلب ډېره ډډه ووایې ملا به درد کوي چې ډېر وګرځې ملا به درد کوي چې ډېر ښکته شي ملا به درد کوي د ملا د بیمارۍ نقصانات دا به تا ته درلګېږي دا نقصانات دي ښه دا نقصانات دي. او بل لاره چې ستا نظر نه دی دا به دې کمزوری کېږي ستا بل وجه دا چې نظر به کمزوری کېږي نو د دې نه ځان ساتل پکار دي څومره خطرناک نقصانات دي نو ولې مونږ او تاسو په دې کې مبتلا کېږو. بل د دې علاج مونږ ته زمونږ خوږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم ښودلی دی چې چا باندې د شهوت غلبی او دې ځان نشي کنټرول کولی په کار ده چې دی روجي ونیسي او مونږ ته پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا تعلیم هم راکړی دا نصیحت یې هم کړی دی که یو سړی دا کار کوي یو سړي باندې د شهوت غلبوي یو سړی
د دې کار نه نشي قلاریدی نو هغه دې واده وکړي دا علاج دی او که ته وایې چې یاره زه خو واده نشم کولی ګراني ده خو داسې ځای کې واده وکړه چې کوم ځای کې تا ته اساني هغه ځای کې واده مه کوه چې کوم ځای کې تا ته ګراني بس ځان له واده وکړه په څه طریقې سره ځان له واده وکړه د کرایا کور ځان له ونیسه که پلار درته واده نه کوي پلار ظالم وي د کرایا کور ځان له ونیسه خو ځان له واده وکړه ځکه چې ډېر عظیمه ګناه کې مبتلا یې نو دا چې کوم دی علاج دی چې ته واده وکړه روجې ونیسه دویم خبره دا ده د دې علاج دا دی چې موږ او تاسو داسې څیزونه په نظر کې نه راولو په اسانو الفاظو به دا ووایم چې د نظر حفاظت پکار دی نظر حفاظت کې دا ټولې قصې پیسې رالې چې بهي غلط تصویر مه ګوره غلط ویډیو مه ګوره پردۍ ښځې ته مه ګوره د پردۍ ښځې اندامونو ته مه ګوره د پردۍ ښځې چال چلن ته مه ګوره پردو ښځو باره کې تبصیره مه کوه دې سره دا ذهن ته غلط تاثرات راځي غلط شبهات راځي د دې د وجې نه موږ او تاسو بیا په دغه کار کې مبتلا کیږو نو دا علاج ده چې د نظر حفاظت وکړه بله دا ده چې د خپل ذهن نه دا صفا کړه ذهن چې کله ګندی ذهن ته غلط تاثرات راځي غلطي سوچونه راځي وسوسې راځي نو بیا به ته په دې کار کې مبتلا کیږي بله خبره دا ده که یو سړی دې کار کې مبتلا یو نجات حاصلول غواړي هغه دې ځان مصروفه ساتي چې څومره مصروفه وي په یو کار کې دا درته زه په ګارنټۍ سره وایم چې ته په یو کار کې مصروفه وي او ته دې کار ته نږدې ورغلې نو راشه ماته ویسدي وي ځان به مصروفه ساتي چې څومره ته وزګار ځان ساتي څومره ته چې کوم دی ځان بیزي نه ساتي نو ته به د دې څیز شکار کېږي او دا بیماري دا به تا ته لاحق کېږي دا به تا ته لګي نو ملګرو تاسو ته ما نقصانات مې ویل تاسو ته ما د دې علاج مو خو د ثواب په نیت د خپلو ملګرو سره دا ویډیو شیر کړئ چې یو بل مسلمان رور هغه به په دې کار کې مبتلا وي او که دا ویډیو ورورسي نو ما او تا ته به ثواب میلوي یا به د دې کار نه بچ شي دا ګناه دا به پرېږدي نو موږ او تاسو ته به ثواب میلویږي